د چمن د ولس مطالبات دي دا فلسطینی عربیانو سره سلوک کوي او دلته پنجابی د پښتون سره سلوک کوي چمن کې خلک د ماښام شومه نه لري ځوانان نشیان څو ورسئ وګورئ سروې وکړئ چې په زراو خلک چې به سهار تله ماښام به راتله نن ورسئ چې څومره په زراو ځوانان په نشو واخته سو اوس فرنای کې خو به ته اخلې په یوه ټن باندې 600 روپۍ په یوه ټن باندې دی به ته اخلې ریږي د مردانو مردي څه ده بې پیکاره هغه لاره چې د لمر کوڅې ته وځې هغه لاره چې د لمر کوڅې ته وځې نه محفوظه ده نه ښکلې نه اواره د کوټې دلته په باچا خان چوک باندې دا پښتون ملتپال او وطن دوست ګوندونو دا عوامي نیشنل پارټۍ دا پښتون ډیموکریټک موومنټ نیشنل ډیموکریټک موومنټ او د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ تر نظارت لاندې د نن د دې د خشمه ډکې احتجاجي مظاهرې او اوس د دې جلسه عام صدر د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر قدرمن ملګری اصغر خان اڅکزی په دې جلسه کې د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ مرکزي د عوامي نیشنل پارټۍ او د نیشنل ډیموکریټک موومنټ مشرانو کارکنانو او د کوټې قدرمنو شاعرانو د نن دا احتجاجي مظاهره په اصل کې د چمن د ولس چې له تېرو شاوخوا اوس 5 میاشتې وسوې چې دوی د خپل د یو ډېر جایز غوښتنې دپاره ناستې 9 میاشتې وسوې ژمی رالی واورې وسوې یخونه راله بارانونه وسو اوس دا دی د هار دا ګرمي ده او د چمن ولس ناستې او ډېره ساده غوښتنې ده چې په ډیورنډ کرښه باندې د پاسپورټ دا شرط چې نگران حکومت چې هغه یو مندیټ نه درلود او بدبختانه چې کوم نام و نهاد وزیر اعظم ناستو د هغه تعلق ځان ته وایي چې زه د دې صوبې یمه د هغه په وخت کې د مال ملټري او سیول بیروکراسي فیصله کوي چې په ډیورنډ کرښه به او په خاصه توګه په چمن کې به خلک په پاسپورټ ځي و راځي عزیزه لکه ملګرو چې وویل په 1893 کې دا د ډیورنډ دا ظالمانه دا ناروا کرښه د افغان په سینه کې انګریز استعمارو او د هغه انګلند سره غلی و او 3 وار افغانانو شکست ورکړی و نو د خپل غچ د اخیستلو دپاره افغان تقسیم کړی د افغان په سینه کې چاړه تېره کړه خو هغه انګریزو مسلمان نو خدا بندش نو 1893 څخه د 1940 پورې شاوخوا 450 کاله انګریز دلته و خو افغان تلی و راتلی
تجارت آزادو خلق تلوراتلا ولی چه دا طول یو خلقو یو ولسو وین یو دا شبا یو دا مذہب یو دے کلتور یو دے نو انگریز دا پابندی نلگولا بیا دا 1940 ورستا بیا چې جنا صاحب رالی هم د دې قبایلو سے هم داغه 1915 ومنه او بے آزادانه تګ راتګې ومنه دا جنا صاحب دا شی د دې ولسونو سره منلی دی او نن بیا څه پیښه وسوه د دې قرش اوس یو سل دېرش کاله پوره کېږي چې دا ناروا قرشه پرته ده او نن بیا څه پیښه وسوه پیښه دا وسوه چې نن پنجاب هلته خپل ګوډاګی حکومت کښېنولی دی او هلته داسې حکومت راوستی چې هغه نن 1000 ورځې پوره سوې چې نن هلته انجونو باندې تعلیم بند دی په افغانستان کې انساني حقوق تر پښو لاندې دی او دلته دی پنجاب حکومت د پنجاب حکمرانانو فیصله وکړه چې ته به اوس په پاسپورټ باندې ځې د دې مطلب دا دی چې تا دا ټول ولس دا په زراو لکونو خلک چې سهار و ماښام ځې خپل تجارت دی کوئ په خاصه توګه د چمن خلک چې 15 زره څه زیات خلک به سهار ولاړه د ویش نه خپل دکان خپل تجارت یې و یا به کاروبار و یا به ماښام یو شی خپلو بچیانو ته ګټئ راتله او ته اوس وایې چې د به پاسپورټ جوړوې چې جنازه وړم زه به په پاسپورټ جنازه وړمه که زه شادي ته ځم په پاسپورټ به ځمه نو د دې خلاف د چمن خلک راپورته سو په 21 اکتوبر 2023 دا پرلت روان کړ او بیا یې تا ولیدل چې په 26 اکتوبر 2023 په چمن کې که زه دا ووایم د چمن په لکونو انسانان راووتل واړه راووتل سپین ږیرې راووتل ځوانان راووتل او دا یې غوښتنه وکړه چې دا ناجایزه دا پاسپورټ ناجایزه دی دا غیر فطري دی د دې افغان سره دا پاسپورټ دې نه منمه بیا تاسې ولیدل چې د پاکستان ملټري فورسز پیراملټري فورس FC لیویز او پولیس دا پرله پسې په دې پرلت باندې حملې وکړې په 4 مې حمله وکړه محمد ایوب شهید شو جانان 2 ورځې په کله کې پټ ساتلی و او بیا یې خلک راوغښتل هغه ته وویل چې دا مړی به وړې دا شهید او د شپې به جنازه ورکوې څوک به نه خبره یې ورباندې د شرم خبره ده چې تا زما شهید 2 ورځې په کله کې بند کړی و کور ته دې نه حواله کوئ تا دومره دا خو نن په غزا کې یهودیان یهودي صهیونیت دا فلسطیني عربیانو سره سلوک کوي او دلته پنجابی د پښتون سره سلوک کوي بیا دې د 3 جون څخه بیا 4 جون دې حملې شروع کړې په پرلت باندې د پرلت مشران دې راوغوښتل په بانا DC دفتر ته بیا دې په خپل دفتر کې حمله ورباندې وکړه بیا دې په پرلت حمله وکړه او په کوژک دې حمله وکړه او
د چمن چې لویه پرله توپ هغه دې حمله وکړه او بیا دې ټکان وکړه بیا دې شهیدان سو ځوانان او شاوخوا اته دېرش څلوېښت کسان زخمیان سو پرله پسې درې ورځې څلور جون پنځه جون شپږم جون حملې روانې وې چمن ښار بند و هړتال و په زراو لکونو خلک راوتلي وو عزیزانو د حکمرانانو د پنجاب دا فیصله کړې ده چې ستا قتل عام کړې تا وژنې عملاً دې وژنې او معاشي طور دې وژنې معیشت دې تباه کړې نن د چمن خلک په خودکشیو مجبوره دي نن په چمن کې خلک د ماښام شومه نه لري ځوانان نشیان سو ورسئ وګورئ سروې وکړئ چې په زراو خلک چې به سهار تله ماښام به راتله نن ورسئ چې څومره په زراو ځوانان په نشو واخته سو دا پنجاب دا فیصله کړې ده عزیزه ارنایي رنګه علاقه کې لکه احمد جان چې وویل له تېرو څو کلو راهیسې حملې روانې دي او دا وایي چې دا پیلې والا دی دا څنګه پیلې ده چې په یوه چشمه باندې یو ځای د یو ځای سه وبا اف سي والا مړې او پیلې والا یې مړې ته د خوست کې ګاډیانې سوځې ته په نسکه کې لیزونه سوځې ته په شارګه کې په خلکو حملې کوې ته په ارنایي کې په خلکو حملې کوې په سنځاوۍ کې په حملې دې وکړلې وي ځواله دې مړه کړه په لور لایق کې دې مسلسل قتل عام روان کړی و او بیا اوس فرنای کې خو به ته اخلې په یوه ټن باندې شپږ سوه روپۍ په یوه ټن باندې دی به ته اخلې چې دا حساب وکړې صوبائی حکومت مائنز منرل ڈپارٹمنٹ یو 120 روپے پر ٹن باندھے یو جائزہ ٹیکس آکی صوبائی خزانے تراجی ماں پہ اسمبلی کے سوال وکے ویل چما یو 120 روپے آخلو دکال 2 ارب روپے صوبائی خزانے تراجی چپا یو 120 روپے کی 2 ارب راجی نو تاسی خپل حساب وکے دا مچ حساب وکے دا دگاری حساب وکے دا سورنج حساب وکے دا ارنائیگو وکے دا دکیگو وکے چه 500 روپے دا 500 روپے دا بتا اخلی ایف سی بتا اخلی دا کال پار بن روپے دا نقد تجوری تولیجی دا خو اغوائی دا سونے مرغے دا سونے کی چڑیا دا چمن چدے دا لارا دا دوی دا پارا دا سونے مرغ دے دا اوس دکھئی تو ورسے دکھئی کی خیریت ہو بس بیانا ببرا خلق را پورت سو پروزہ کے حملے شروع سوے پمائز باندے حملے شروع شوے مزدوران اغواسو ٹرکونو وسوزل سو ٹرکان وسوزل سو بیا افسیرالا چه مشتبه بطرا کوئے بیا بستاسی مشتحفظ کو عزیزانو دا ایف سی چی آئر سوے دا وفاقی فورسی دا وزارت داخلہ لاندکار یو تنخواہ وزارت داخلہ ورکے دویم چې صوبائی حکومت آئر کړی ده صوبائی حکومت د کال جلا په اربونو روپۍ ورکوي زموږ د صوبې 80 ارب روپۍ یوازې په امن و امان کې دي دا غریبه صوبه 80 ارب روپۍ ډیولپمنټ دپاره پیسې نسته خو د دوی دپاره جلا تنخوا ورکوي درم د ماینز والا سا پتا اخلي څلرم د ماینز اونر سا د کالا ټلیفون ورته وکړي کرنل صاحب چې کال پوره سو 15 لک روپۍ راوړه او که 50 لک روپۍ راوړه که نه دویمه ورځ د هغه په ماینز کې بم چاودنه وسي حمله وسي عزیزانو په دوکۍ کې نن دا صورتحال دی دوکۍ ښار مکمل خالص و
مزدوران ولاړ په زراو مزدوران بېروزګار سو ټول ټول کانونه د کویلې بند سو مزدوران بېروزګار دي دکاندارانو دکانونه بند کړه ماینز اونر ولاړ چې موږ دا مایننګ نسو کولی عزیزه ستا دا معاشي قتل عام دی تراګرې دې جلا وژنې او دلته د معاشي طور جلا وژنې نو عزیزانو دا ساده خبره نه ده دا د دوی دا فیصله کړې ده دا اوس موږ په همت ولاړه ده د دې پښتون ولس په همت ولاړه ده چې هغه ځان څنګه خلاصوي هغه شاعر وایي کاکا خیل چې فکر وکړي بله هېڅ ترې نه جوړېږي کاکا خیل چې فکر وکړي بله هېڅ ترې نه جوړېږي اباسین مې منظوري کې اباسین مې منظري کې انان آخوا افغان دیخوا اوس بله یوه چاره زموږ دپاره نسته نن د چمن ولس په غمیزه کې دی نن په وزیرستان کې خلک آی ډي پیز دی نن خیبر پښتونخوا عملاً د ترهګرانو حواله ده وزیر اعلی صاحب اوسنی وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا په خپله په رسمي غونډه کې وویل چې زه بته ورکوم هغه وایي زه خپله بته ورکوم گورنر فیصل کریم کونډي سے پوښتنه وکړه چې ته څو بته ورکوې وزیر اعلی خو د بتې خبره ومنله د دراز اندسا شروع کا درابان ډیره اسماعیل خان جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان کورما ورکزی پاړه چنار دا خیبر ټانګ بنو کوهات کرار دا ټول علاقې دا خو مکمل ټول د ترهګرانو حواله یو حکومت عملداري نسته دا ترهګر چا راوسته دا خو په پلچرخي جیل کې بند 15,000 کسان چې دا جنرال فیض ورلی دا یې ټول رایله کړه نه یوازې دا چې دا خلک یې د جیلو رایله کړه دوی خپله مني سابق وزیر اعظم صاحب چې اوس په جیل کې دی هغه ومنل چې موږ 15,000 کسان راوستل او وایي چې دا موږ غلطي وکړه دا شهباز شریف وایي چې موږ 15,000 کسان راوسته موږ غلطي وکړه نه یوازې دا چې هغه یې ټول راوسته دا د ټریبیون اخبار د 2021 کې په 20 نومبر 2021 رپورټ دی هغه وایي چې د ډیر اسماعیل خان د بنو د پېښور په جیلو کې 200 څخه زیات هغه وایي موست وانټډ ټیرریسټ هغه په جیلو کې و هغه مې ویله کړه او ستا وطن یې ور حواله کوي او خپل پنجاب هغه کې امن و امان دی خیر خیریت دی او پتا باندې جنگ مسلط کړی دی عزیزانو دا جنگ دا اخري ټکی غواړي دا صورتحال دا باندې با پښتون ټول سیاسي ګوندونه هغه به فیصله کوي چې آیا په دې ملک زموږ ژوند کېدای سي مخکې کله نشي کېدی اوس خو ناممکنه دی اوس خو وینې دي نو عزیزانو اوس په چمن کې دا صورتحال دی او پښتون که دارنګه موږ خاموشه یو د کوټې شاعرانو د دې ټوله جنوبي پښتونخوا شاعرانو په پنجاب په سند او دا نور پښتانه چې چیرې دی په خیبر پښتونخوا کې عزیزه دا یوازې د چمن خبره نه ده دا به ځې انګور اډې ته به هم ځې دا به مختم ځې تورخم ته هم ځې دا به بل ځای ته هم ځې دا به نورو شاعرو کې هم دا صورتحال جوړېږي
دا दुखे के चे कम हालत पे दा पारनाए के दा पनोर शारों के नो आजिजानो मज बयौ कीजो अगवायो या बयौ कीजो कने उरो कीजो नो नन द दे ورځې په مناسبت ان شاء الله لکه ملګری چې وویل د اختر آباد به ان شاء الله موږ دې حکومت ته دا وایو چې دا ساده خبره نه ده د دې اختر آباد به بیا دا لوی لارې بندېږي بیا به دا نه چې د ګانټې دپاره به بندېږي دا به بیا په ورځو ورځو بندو دا لارې دا یوازې د چمن د ولس خبره نه ده دا د دوکۍ او د ارنایي خبره نه ده دا د وزیرستان او د نور وطن خبره نه ده دا د ټول پښتونخوا د ټول وطن د ټول پښتون افغان خبره ده موږ به انشاءالله اتحاد او اتفاق کوو هغه لایق صاحب وایي چې وطن د ټولو هیلو محراب دی وطن د ټولو هیلو محراب دی بې انتخابه یو انتخاب دی د یو وزرو د څنګ وزر دی او د زورورو د زور جواب دی ډیره مننه کور مې ودان په درناوي कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम बेपरवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।